په دې مخکې ورځو کې د سپریم کورټ سره د اظهار یکجهتۍ دپاره د پی ټی آی جلسې شروع ورونو. لاهور کې د پی ټی آی جلسه وه، اوس هم د هغې ویډیو شته دی په ریکارډ باندې، او یو جینۍ ډانس کو او د ډانس په دوران کې اول لوپټه وغورځوله او بیا یې کمیس وباسلو. زما د الله په ذات باندې قسم وي، د پاکستان په سیاسی تاریخ کې دا په وړاندې ځل باندې ما ولیدله چې بې کمیسه یو جینۍ په یو جلسه کې ګډېږي. د الله عذاب به نه راځي، قهر به نه راځي. د خلکو خدا تمه ده چې پاکستان ایټمي قوت دی، د پاکستان خلک به د فلسطین خورلڼو ته لوپټې اغوندي، د پاکستان ځوانان به راځي او د کشمیر خورلڼو ته به لوپټې اغوندي. نو چې په کشمیر کې د یوې زنانه نه په یونیورسټۍ کې هلکانو لوپټه راکاږله او هغوی وی نعره تکبیر الله اکبر، نو په پاکستان کې خلقو وی دا جینۍ ډېره زیاته بادره ده او دې هندوانو ډېر زیاتې وکړو چې زمونږ د خورلڼې نه د سر نه لوپټه ورتاووله. هلته خو هندوانو زیاتې کړی، خو دلته عمران خان ښېګړه وکړله چې د ډېرو میندو خویندو د سرونو نه لوپټې ورتاوې کړلې او د مسلمانانو د نارینهو په منځ کې وګډولې. نو دا یې ښېګړه وکړله، خو دا یې بد وکړل. ستا په ژبه باندې تاله لګېدلې ده، ستا په خوله باندې تاله لګېدلې ده. ته د انډیا د کافر د یو خبرې مذمت کې او د پاکستان د یو مسلمان چې حق کار کوي ته د هغې مذمت نه کې. ولې؟ زما محترم ورونو، شکر وباسئ په دې ملک عالمان دي. مونږ مخکې هم ښه په ډاګه باندې مقابله کړې وه، اوس هم ښه په ډاګه باندې مقابله کوو. اوس نه وروسته ورته هم وایو چې کو داسې قسم ایجنټ چې د هغه دپاره اسرائیل چغې وخي، د هغه دپاره امریکا آواز اوچتوي، یاد دې واوري په کلاو غوږونو باندې جمعیت علماء اسلام به په میدان باندې مقابله کوي انشاءالله العزیز. مونږه د کابل نه 40 د کفري ملکونو د هغې فوجیان الحمدلله اوس غلول. مونږ په پاکستان کې هم د بیرون دنیا ایجنټ نه پرېږدو. دا مو خپل ملک دی، دا مو خپل وطن دی.